عظیم د پاره دغه د شعبان دغه روزي چې دی کې کوشش وکړو زیاتې ونیسو. بهر حال اکثر زمونږ استاسو کارونه وي مونږ دې ته ډېر نه جوړېږو چې ډېرې روزي ونیسو، خو هر انسان له کم از کم دا خو بیا پکار دی چې کله د 15 د شعبان راشي نو کم از کم په دې ورځ باندې خو بیا روزه نیول پکار دی. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې دا هغه شپه ده چې په دغه شپه کې د انسان اعمال د الٰه العالمین طرف ته پورته کېږي. علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نے حدیث شریف نقل کئی اذا کان لیلۃ النصف شعبان فقوموا لیالیها وصوموا نهارها. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کلا د شعبان 15 راشي نو تاسو قوموا لیالیها، تاسو په دغه شپه باندې الٰه العالمین ته ودرېږئ، عبادت وکئ، نوافل کوي، منځ کوي، ذکر اسکار کوي، تاسو په دغه شپه باندې الٰه العالمین ته ودرېږئ. وصوموا نهارها، او د دې 15 د شعبان باندې د ورځې روزه ونیسئ، د شپې ودرېږئ، قیام وکئ او د ورځې روزه ونیسئ. فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. ځکه چې دا هغه شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دغه شپه کې چې کله د انور دا پروزی الٰه العالمین دنیاوی اسمان تراشی کما شانه څنګه چې د الٰه العالمین د شان سره لایقه ده دنیاوی اسمان تراشی. او الٰه العالمین څه فرمایي؟ الٰه فرمایي فیقول الٰه العالمین وای الا من مستغفر، اے خبردار تاسو کې یو داسې کشته دی چې هغه زمانه بخښنه وغواړي، فاغفر له، نو زه ورته بخښنه وکړم، زه هغه وبخم. الٰه العالمین خپله فرمای تاسو کې څوک شته دی چې زمانه بخښنه وغواړي او صرف غوښتل نه دي زه یې ویم بخمه، زه یې ویم بخمه. په دې جومات کې به داسې یو کس ونه درېږي چې وایي به هلکه داسې څوک شته چې زما پې څه حق وي او زه یې ورته وبخمه. څوک هم داسې نشته دی، څوک خپل حق چاته بخي. وایي د قیامت په ورځ بېدن عالم، په آخرت کې بېدن عالم. او د الٰه العالمین حق په مونږ باندې دا دی چې مونږ د الٰه العالمین بندګي وکړو، د هغه نافرماني ونه کړو، او مونږ نافرماني وکړو د هغې باوجود هم راته الٰه العالمین څه فرمایي؟ ای تاسو کې څوک داسې شته دی چې زما نه بخښنه وغواړي، کم ګناهونه کم نافرمانیانې چې زما کړي دي چې هغه ورته وبخمه، فاغفر له، وبخم ورته هغه ته. الٰه العالمین دومره مهربانه ذات دی. به الٰه العالمین یو دویم آواز لګی الا من مسترزق فارزقه، اے په تاسو کې خبردار، تاسو کې څوک داسې شته دی، الا خبردار. مونږ چې کله یو خاص خبر اعلان کوم، مونږ یو ضروري اعلان واورئ نو دا ټول خلک چې دی هغه طرف ته متوجه شي، نو بیا ورته و تاسو خدای پاک وبخه فلانکې د فلانکې زوی وفات شوی دی. الٰه العالمین مونږ لومبې خبردار کوي الا خبردار، زما خبره واورئ، څوک شته دی چې زما نه رزق وغواړي. نو مونږ پردو درونو ته خو ډېر تللی یو، پردو درونو کې خو مو ډېر غوښتي دي، خو د الٰه العالمین در ته زمونږ استاسو پام نځي. الٰه فرمای زما طرف ته راشئ، مانه وغواړئ، رزق وغواړئ چې زه یې دله درکړمه. الا من مبتلي فاعافیه، ای څوک داسې شته دی چې هغه په تکلیف کې وي، بیماره وي، په مصیبت کې وي، او هغه راشي او زمانه سوال وکړي او زه هغه ته چې دی شفا ورکړم، زه هغه ته چې دی نو تنګ دستي نه اخلاص کم، د مصیبت نه اخلاص کما. داسې څوک شته دی په تاسو کې چې راشي او زمانه خپل چې کوم هغه ته تکلیف دی، کوم مصیبت دی، او د هغې زمانه پناه وغواړي او ما نه د هغې دپاره دعا وغواړي، څوک داسې شته دی چې زه یې ول هغه مراد پوره کړم. نو الٰه العالمین په دغه شپه باندې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې صرف په دې درې خبرو باندې قصه نه ختمیږي.
صرف دا نه چې راشه مانه بخښنه وغواړه، مانه څوکه مانه رزق وغواړه، مانه چې دی د مصیبت نه د خلاصېدل غواړه. محبوب مې فرمای الہ العالمین بیا د دین او پسم لګیاوي الا کذا الا کذا الا کذا، دراشي دا غواړی دا غواړی دا غواړی، یعنی خبره ختمیږي نه تر دې پورې شروع وي حتی یطلع الفجر، تر دې پورې چې کله سبای داخل شي د سحر اذان وشي په دغه ټیم پورې د نور پریواتنه بعد الہ العالمین د خپل بندګانو ته په دغه شپه کې आवाजونه کوي ای زما بندګانو راشي دا غواړی چې درکم، راشي دا غواړی چې درکم، راشي دا غواړی چې درکم. الہ لګیا وي ټوله شپه مونږ ته आवाजونه کوي، خو مونږ تاسو څه کوو؟ مونږ اوده پراته یو، مونږ وایو مونږ خوب غواړو، مونږ آرام غواړو، بس اوده پراته یو. الہ العالمین دې مونږ تاسو ته توفیق را عطا کی چې هر شپه انسان د الہ العالمین بارگاه کې ودرېږي، قیام وکړي، تهجد وکړي، ذکر اذکار وکړي، تلاوت وکړي، نوافل وکړي. خو چې مونږ تاسو سره د کمزورۍ دا نشو کولی نو کم از کم دومره خو کولی شو که نه چې په دغه شپه چې الہ راته هغه دنیاوي اسمان ته راشي او بیا راته په خپله اوازونه کوي چې راشئ زمانه وغواړئ، راشئ زمانه وغواړئ چې زه درکمه زه درکمه. که اوس دلته کې د اوړو اعلان وشي چې 200 روپۍ کمه توړه چې دی میلاویږي، بازار کې په 3000 ده او په 2800 میلاویږي. نو مونږ ویل که دا اعلان چرته نو شو او دا ټرک چرته ولاړ دی او دا چا سره میلاویږي، ورپسې به منډې وهو او که نه وهو. او په دغه شپه باندې الہ مونږ ته اوازونه کوي، نداګانې کوي، وی راشئ چې دام دله درکم دام دله درکمه. نو داسې کار وکړئ چې ځان سره یو کاغذ جوړ کړئ، دغه شپې له یو کاغذ جوړ کړئ، د 9 ورځ د چهارشنبې شپه دا به د شعبان 15مه شپه وي او هغه کاغذ ځان ته کېږد او په دغه شپه باندې کښېنه، نوافل وکړه، ذکر اذکار وکړه او بیا وایه الہ دام در نه غواړمه، الہ دام م پکار دی، الہ دغه مصیبت نه مې خلاص کړي، الہ دام راکې دام راکې. نو هر څه د الہ العالمین نه په دغه شپه باندې وغواړه. الہ فرمای مانې وغواړئ او بیا ورسره فرمای زه درله درکومم، زه درله درکومم. نو په دغه شپه به انشاءالله العزیز د الہ العالمین نه هر څه غواړو کوم چې زمونږ او ستاسو ضروریات دي، هر ټیم به ترې نه غواړو. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه د سپلو د بوټو دغه تسمه دې ونشلېږي دا هم د الہ نه غواړه. دغه تسمه دې ولې نشلېږي چې دا وشلېږي دا مې الہ نه غواړه، الہ زما دغه تسمه وشلېدله ماله بله تسمه راکړي، الہ زما دغه کیړی وشلېدلې نورې راله راکړي، الہ زما دغه کپړې خرابې شوې نورې راله راکړي، الہ زما دا نشته دا راکړي، الہ دا نشته دا راکړي. الہ العالمین خو یې ورکوي، الہ العالمین خو یې ورکوي، خو غوښتل هم پکار دي او داسې خو غوښتل نه پکار چې یاره بس مونږ باندې بیړئ او بس مونږ په خوله باندې لګیا یو او یا الہ دا راکړې دا راکړې او په ذهن کې مې چې به زر دا دعا ختمه کړو چې لاړ شو فلانکي ځای ته او ډنګړي ځای ته دا کار مې دی هغه کار مې دی، داسې نه. الہ العالمین ته سم کښېنه او الہ العالمین نه غوښتنه وکړه، الہ العالمین به درله درکړي، ځکه هغه خو په زړونو باندې عالم ذات دی که نه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو سره ناست او مبارکو فرمایل وایي د انسان دغه زړه دا داسې دی د الہ العالمین په نیز لکه د 2 ګوتو کې چې دی داسې نیولی وي، د 2 ګوتو کې چې یو څیز ونیسي مونږ چې څه ګورو داسې ونیسو ورته نږدې نه وګورو نو مونږ ته د هغې هغه دننه مرڅه ښکاره شي، ورکوټې کاڼې یا سونیس یار سره تخکاره شي. نو دغه رنګې الہ العالمین په دست قدرت کې زمونږ او ستاسو دا زړونه داسې دي، الہ ته خو هر څه معلوم دي، په زړه کې لا سراغ هم نه دی. الہ العالمین زمونږ چې د مور په ګیډه کې په هغه ټیم کې راله الہ العالمین فرشتو ته حکم وکړه دولی که د دولی که دی به دا کوي دی به دا کوي دی به دا کوي او دا ټیم به ورځئ ثابت اخلئ او دومره رزق به ورکوئ او په دې ټیم به وله دا ورکوئ او دا ورکوئ. الہ العالمین خدا سے ذات دی خطا خدا هر څه پته ده. نو زړه حاضر او الہ العالمین نه دعا کول الہ العالمین چې دی قبلوي. الہ دې دغه مبارک شپه په موږ او تاسو باندې په خیر او عافیت سره راوستې کې او دغه شپې چې کوم حق دی کم از کم چې هغه حق مونږ ادا کړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای کعب رضی الله عنه مبارک روایت کوي وای په دغه شپه باندې الہ العالمین جبرئیل علیه السلام رو لېږي
او ورته حکم وکړی شي چې لاړ شو دغه جنت چې کوم دی دا خسته وګرځوه جنت خسته کا او په دغه شپه باندې او الہ العالمین چې دی په دغه شپه باندې قد اعتقا فی لیلتک هذه عدد نجوم السماء په دغه شپه باندې الہ العالمین د ستورو په شمار باندې خلکو ته چې دی نو څه کوي بخنه کوي ستوري څومره دي څوک یې نشي شمارلی وعدد ایام الدنیا ولیالیها او الہ العالمین په دغه شپه باندې د دنیا چې څومره ورځې دي او څومره شپې دي د آدم علیه السلام د وختونه چې را شروع دي او تر اخره پورې چې دا څومره ورځې شپې دي د دې ورځې او د دې یو ورځې یو شپې په یوه کې الہ العالمین یو انسان چې دی هغه ته بخښنه کوي دا به څومره انسانان او څومره خلک بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وعدد ورق الشجر وعدد الجبال او الہ العالمین په دغه شپه باندې د بوټو د پاڼو عمر خلکو ته چې دی نو بخښنه کوي او د غرونو عمر خلکو ته چې دی نو څه کوي بخښنه کوي څومره غرونه دي په دنیا کې وعدد الرمال او الہ العالمین په دغه شپه باندې څومره چې دغه شګې دي د شګو هغه یو ذرې په شمار باندې الہ العالمین خپلو بندګانو ته څه کوي مغفرت او بخښنه کوي نو چې یو انسان په دغه شپه کې موده پروت وي او د الہ العالمین او د ماسخوتنې مونځ هم پکې نه وي کړی د ماسخوتنې مونځ هم پکې نه کړی او ښه برابر وده شي او د ساري مونځ کې نو سمو خیال دی چې دغه دومره خلک بخلی کېږي او ته پکې همداسې پروت دی د الہ العالمین نافرماني په دغه شپه باندې او په دغه ورځو کې موږ کې دغه ورځې دا ډېرې د یرې ورځې دي دا چې کومې موږ سره پاتې دي که نه دا اخرنۍ زموږ او ستاسو چې کوم هغه کتابچه به فرشتو ته حواله کېږي تیر کال چې کومه حواله شوې ده د هغې اخرنۍ پاڼې روانې دي دغه تقریبا یو 3-4 شپې پاتې دي او بیا به ورپسې نوی رجسټر فرشتو ته حواله کېږي نو چې د آخرې پاڼې دې هم ښه ګنده وي او مخکینۍ دې هم ښه ګنده وي منځ کې خو پرېږې ده نو بیا به دې څه حال وي الله دې په موږ او تاسو باندې خپل کرم وفرمایي پرچه چې کله یې د هلکانو پوهېږي کله چې خلک پرچه ورکوي نو اولني چې کم دغه شروع کوي هغه هیډینګ او هر څه ولا داسې برابر کړي چې هغه سوال سره جواب بالکل برابرېږي خو چې دې منځ ته ورشي بس بیا پکې منډې وایي چې دا پاڼه ډکه کمه او اخره کې ملسنه اصل لکۍ جوړه کړي چې پته لګي اول او اخره برابر وي منځ کې خیر دی نو نور خو مونږ هسې هم داسې خو کم سے کم چې دغه اول او اخره خو وله صحیح راولو که نه الہ دې خپل کرم وفرمایي په مونږ باندې چې د الہ العالمین کرم نه وي که نه نو هېڅ هم نه کېږي خو دا ده چې اراده به ورته د وسجي نه کړي ځکه محبوب مې فرمایي د رمضان المبارک په تعظیم کې او په تیاری کې د وسجي نه روجې شروع کړه د وسجي نه روجې شروع کړه نو روجې به انشاءالله العزیز نیسو کوشش پکار دی او په دغه شپه کې عبادت رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو روایت علی المرتضی رضی الله عنه مبارک نقل کوي چې کوم یو انسان په دغه شپه کې چې دی نو 100 رکعاته نفل وکړي 100 رکعاته نفل دا ډېر آسان کېږي اکثر خلک کوئی 100 رکعاته دا خو ډېر زیات کېږي خو هېڅ وخت پرې نه لګېږي الہ العالمین د انسان دپاره چې دی نو 100 فرشتې ورته رولیږي 30 یبشرونه بالجنة نو 30 فرشتې داسې وي چې هغه دته د جنت زیری ورکوي د جنت د زیری دغه جوړېږي و30 یؤمنون من عذاب النار او 30 داسې وي چې هغې په دې کې نښتې وي چې دی د جهنم د اور نه دته امان ورکړي د جهنم د اور نه ورته امان ورکړي و30 یدفعون عنه آفات الدنیا او 30 فرشتې په دې کې لګیا وي چې کوم د دنیا هغه آفتونه په ده باندې راځي چې هغې نه دی بچ کړي هغې نه وساتي 30 فرشتې به راسره لګیا وي د دنیا د آفتونو نه به دې بچ کړي و10 یدفعون عنه مکائد الشیطان او لکه مې 10 فرشتې د پاتې شوې نو د هغې کار څه وي هغې لګیا وي او دغه انسان د شیطان د چالونو د جالونو دې بچ کړي
شیطان چې ورته کله راځي که نه او په زړه کې ورته چالونه جوړوي او دغه ورته اچي چې دا وکړه دا وکړه نو دا فرشتې لګیا وي د ده پهره کوي شیطان ورته نه پرېږدي چې کوم هغه زړه کې ورته وسوسې اچوي یا د ګناه ارادې اچوي د هغې نه یې څه کوي بچ کوي نو دا د سلو رکعاتو دومره فضیلت علی المرتضی شریف خدا رضی الله عنه مبارک دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه روایت کړی دی او دغه روایت تفسیر روح البیان کې چې دی نو ذکر دی دغه روایت دغه حدیث شریف د کوشش پکار دی په دغه شپه باندې انشاءالله العزیز د نهه ورځ د چهارشنبې شپه راځي دې ته شب بارات ویل کېږي مویل چې شب بارات یعنې د جهنم د اور نه خلکو ته پکې نجات ملاوي کوم روایت مې ذکر او رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به دا روژه نیوله صحابه کرامو ته فرمایل دا ځکه نیسم چې په دغه شپه باندې الله العالمین ته اعمال پیش کېږي نو زه دا خوښوم چې زما عمل پیش کېږي چې زه پکې روژهدار یم رسول الله باندې چې یو خبره خوښوي نو باید چې مونږ یې خوښه کړو زمونږ اکثر دا ملګري د میعمر بابا رحمت الله تعالی علیه په دربار شریف کې دغه شپه یو مسافر دې ټولو ته پته راځي به راتلل نو دغه شپه را ټول ملګري رایوځای شو ډېر ښه ترکیب وي ماسخوتن نه شروع شي نو ذکر اذکار پکې کېږي نعتخواني وشي څه قال الله قال رسول بیان شي درود شریف وویلی شي بیا دغه رنګې ملګري چې دی دا 100 رکعات نفل وکړي او دغه کومه صلات التسبیح مونځ چې دی نو دا وکړي نو دا ډېر ښه عادت دی چې په دې باندې دغه شپه که څوک ضروري نه ده چې هلته د سړی خامخا لاړ نه شي نو هلته که رانغلو یا بل جومات ته لاړو نو بس بیا د دې خوب وکړي نو زنانه چې کوم یو دی ترتیب دا وکړه ماسخوتن چې کله مونځ وکړي نو سړو له خو پکار دي چې جمع سره مونځ وکړي خامخا ځکه چې سهار دی د ماسخوتن مونځ د جمع سره وکړو او د سهار مونځ د جمع سره وکړو نو دا ټوله شپه دا شوه لکه تا عبادت وکړو نو د ماسخوتن د جمع مونځ سړی وکړي او هغې نه بعد چې دی کوي څوک خوري خپل خوراک څښاک هر څوک دي که یو شیبه پکې خوب وکړي وکړه یو شیبه خوب وکړي خو کم از کم 1 بجه راپاڅېدې 2 بجې راپاڅېدلې او بس انخلا دا 100 رکعات چې دی پوره کړه اکثر له کسان داسې چې کله اوده شي بیا ته یې څه کېږي نه بیا ولا خوب ورځي نو کوشش وکړه چې ماسخوتن لمونځ وکړي بس انخلا ورته دا 100 رکعاته چې دی نو خو 100 منټه شو که نه 1 نیمه ګنټه شوه او که ډېر سلو یې وکړي هلکان پرې د دې نه مخکې کوي 1 نیمه ګنټې نو که ډېر سلو یې وکړي نو 2 ګنټې یې وکړي دا مشران مې په 2 ګنټو کې وکړي نو 2 ګنټو کې چې د دغه نوافل وکړه بیا د صلات التسبیح مونځ ورسره شروع نو نیمه ګنټه 3 کاوه خو هغه مخلي نو بیا هسې سړی لاس کې که دا نه شي کولی په ناسته یې دغه نوافل وکړي دا مشران اکثر له نه شي ودرېدلی نو که نور څه نه شي کولی تسبیح خو شته دی که نه الله الله وایه سبحان الله وایه لا اله الا الله وایه استغفار وایه د ټولو نه ښه څه هغه څه دی هغه استغفار دی په استغفار باندې الله العالمین د انسان ګناهونه معاف کوي او چې کوم دنیاوي د تندرستي راځي او کوم د باندې هغه آفات راځي یا د رزق یا د مال یا دغه رنګې نور الله العالمین در باندې هغه چې دی زیاتوي استغفار داسې څیز دی چې دا د انسان ګناهونه ختموي او چې کوم د دنیا هغه نعمتونه دي چې کوم فراخي د هغه در باندې نور زیاتېږي استغفار د سړی وایي استغفر الله واتوب الیه چې څومره الفاظ ویلي چې ښه خبره ده نو دا انشاءالله العزیز دغه شپه چې دی تېرېږي ګینې چې نور څه ني او یو سړی وایي چې زه کمزور یم یا سال له به کار له زه سم نه شم کولی بس داسې وکړه چې راپاڅه صرف هغه 12 رکعاته یا 8 رکعاته یا 10 رکعاته تهجد لمونځ وکړه خیال یې د شپې هغه دعا به مو کې قیام به راشي نو آسان دي انشاءالله العزیز او د سال سړی به جوړ شي د جمعې ورځې دي نو نه پکې داسې تنده لګي او نه دومره یخني ده چې لږه ډېره لګي ډېرې ښه ورځې دي الله دې موږ تاسو باندې په خیر او عافیت سره دغه مبارک ورځ شپې راوستي دې نه بیا د رمضان المبارک میاشت انشاءالله العزیز نو اوس ځینې د هر څه ارادې کول پکار دي نیکو څیزونه کې ارادې چې زه به رمضان المبارک کې دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم که وفات هم راته راغلو زه نیکې ارادو باندې الله العالمین نیکي ورکوي